چې زموږ مقام دی د دې موقع سره مناسب معافي سبیل بیان او دوی بیا سمبېډل دي هغه د ماشومان ته د انجمن طلبه اسلام په طرف نه هغه پیشکش هغه باندې وشولې زاویه ته مختصر ډېر کې حاضرې ګول لپاره پاشمال جناب مولانا نور حضرت صاحب جنرال سیکرټری صوبائی جنرال سیکرټری خیبر پختونخوا انجمن طلبه اسلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله جل جلاله رب العالمين جل جلاله پدنا نعمت باندې پاک او هند مسلمانانو ته یو خدا یو آزادانه اسلامی ریاست هغه ورته نصیب شو یقینا ازادي دا د الله جل جلاله د طرف نه ولې نعمت او زکه کله چې رب العالمین جل جلاله په خپل کلام کې بنی اسرائیل باندې احسانات ذکر کړي رب العالمین جل جلاله ورته اول د فرعون ظالم د نجات داغه احسان او شیاد الله جل جلاله فرمایي و ان نجیناکم من آل فرعون د ظالمنا او د جابرنا چې مسلمان ته ازادي ملاويږي دا د الله جل جلاله د طرف نه یو احسان وي او یقینا دا څنګه باندې رب العالمین جل جلاله یو به حساب احسان له چمته یو جدا اسلامي ریاست د موږ نصیب کو نن روز چونکه دا د پاکستان د ازادۍ ورځ ده او د وطن سره د محبت په حواله باندې مخکینه طالب علمانو څنګه لګرو او خبرې وکړي چې د وطن سره محبت دا د ایمان حصہ ده دا په باندې لازم دي چې موږ د وطن سره محبت وکړو د دې سره مینه وکړو د دې د محبت لپاره موږ له پکار دي د دې وطن د دفاع لپاره به موږ خپل مل چې کوم انتظامیه ده زموږ چې کوم مقتدر اداري دي هغه سره به موږ ان شاء الله شانه بشانه ولاړو او زموږ د انجمن اسلام د دوه سيزونو سره د الله جل جلاله نه پس د انجمن اسلام په منشور کې دا دي چې یو په زموږ د الله د حبيب سره محبت وي دا محبت بداسي چې کله خپل ځان قرباني ورکړي نو ځان به پېښکو خپل یې نو پېښکو او د الله د محبوب او محبت کې دا ور په عزت باندې او دا ویل ناموس لپاره موږ قرباني پېښکو او دیم محبت او عشق او زموږ د پاکستان سره ان شاء الله پاکستان بچے 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 وطن باندې قرباني ته تیار دي زمونږه زموږ چې کوم ادارې دي زموږ د اهل سنت او جماعت دا شخصیات او زموږ د اکابر هر وخت منتظر درس راکړي چې تاسو ورته د 14 اگست په حواله باندې چې هر یو طالب علم او د خپل یو ولا دا بلګي دا یو وجدا چې د ورو په دې معاشره کې په دې ماحول باندې ډېر اثرې موږ به دا عهد کوو ان شاء الله چې څومره دلته کې طالب علمان دي نو چې هر یو ونه د دې خپل وطن د دې ماحول د ښه کولو لپاره د دې د ماحول د محفوظ کولو لپاره ان شاء الله په دغه مهم کې ان شاء الله موږ ولاړو الله جل جلاله دې موږ ټول ته دغه کې د سرګرمو کې حصہ او خپل توفیق راکړي او الله جل جلاله دې څنګه چې موږ مشران موږ ته کوم څه تعلیمات راکړي کوم درس راکړي هغه باندې د ټول توفیق د الله تعالی نصیب کړي آخر دعوانا الحمدلله ماشاءاللہ جزاک اللہ دعو جناب مولانا